بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. دا پنځشتمه سپاره سورة الزخرف ده. په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى دنیا کې چې خلک یو بل سره تعلقات مینا محبت او دوستی ساتي هغه متعلق الله تبارک وتعالى ذکر کوي. په دنیا کې مینا محبت او دوستی او تعلقات ساتل دا بعض وخت کې انسان د پاره د نقصان ذریعہ ګرځي او بلکې نقصان څه چې په دغه وجه باندې انسان چې کوم دغه جهنم ته لاړ شي. الله تبارک وتعالى فرمایي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. د قیامت په ورځ باندې با دوستان دا د یو بل دشمنان جوړ شي. الا المتقین سوای د متقیانو او پرهیزګارو خلکو سره، یعنی کم متقیان او پرهیزګار خلک چې کوم دی اوس سره تعلق ساتلی نو هغه دوستي چې کوم دی هغه به فائدہ ورکړي. د دې آیت په تفسیر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت تفسیر معرف القرآن کې نقل کړی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي دو دوستان مسلمانانو دو دوستان کافرانو. دا مسلمانان دو دوستان چې کوم په دې کې دا یو دوست مړ شو د مرګ نه وروسته دته د جنت خوشخبری واورول شو. نو دا الله ته سوال وکړ چې الله زما یو دوست په دنیا کې لا ژوندی دی او یا الله هغه ما ته ستا د تابعدارۍ حکم کو او ما ته به چې کوم دی د مانځه حکم کو د نیکو کارونو حکم به کو او ما ته دا خبره کوله چې ته الله ته مخامخ کېږي. یا الله زمان وروسته زما دا دوست چې کوم دی د گمراه نه کې او یا الہ العالمین څنګه زمانه راضي شوی او خوشاله شي دغه شانتي زما د دوست نوم راضي شه. نو الله ته وي کزتا ته دا خو ما چې داغه لپاره لما څومره اجر او ثواب یې خده نو ته به جاړې کم او خان دې به زیات. او د الله تبارک وتعالى نه سوال کوي چې یا الله دیو چې کوم دی دا شانته د جنت د نعمتونو د خوشالیانو د نصیب کې دا غي نورستو د دې دوست مرګ عمر شاو مرشي. الله تبارک وتعالى د دوړو روحونه یوځي او الله تبارک وتعالى ته وایي اوس د یو بل تعریف وکړي. نو دوړ د یو بل تعریف کوي. یو وای دا زما دوست ډیر خسته او خملګر او د ما تاسو تابعداري حکم کاو. بل دوست چې کوم دی دا بل تعریف کوي چې الله دا ډېر خو د ما تاسو د نیکو کارونو حکم یې کاو. نو دواړه جنت ته لاړ شي. کافران ملګری چې کوم دی هغه کې چې کله یو مړ شو نو هغه الله ته سوال وکړي چې الله او هغه چې کوم دی جهنم ته ولېږل شو. نو الله ته سوال وکړي چې الله زما د ملګری چې په دنیا کې ژوند دی د ما تاسو د نافرمانی حکم به کاو. غلطو کارونو طرف ته ګناهونو طرف ته زه اخکلم. یا الله زمان رستو چې کوم دنو دته هدایت نصیب نه کی او یا الہ العالمین څنګه د جهنم تراوستم دغه شان ته زما دا دوست چې کوم دنو جهنم تراوري دا غي رستو چې کوم دنو هغه مرګ راشي. دا دواړه روحونه الله یو ځکه دواړه الله تبارک وتعالى دواړو ته حکم کوي د یو بل تعریف وکړي. نو دوی د یو بل تعریف کوي. یو وای دا بد دی بل وای دا بد دی. دواړه الله تبارک وتعالى جهنم ته ولېږي. نو د روایت نه معلومه دا شو چې خسر استا دوستی او تعلق نو د بستا سفارش د الله تبارک وتعالى په مخ کې کوي.
تفسیر ذخیرۃ الجنان کې یو روایت نقل شوی دی یو سړی ګناونه چې کم دی د ګناونو تله د هغه درنه شوه الله هغه چې کم دی جهنم ته لېږي نو یو سړی به الله ته سوال وکړي چې الله چې د هغه ملګری د هغه دوست وي نو الله ته به وایي چې الله دا سړی خو ما لیدلی او ده به د قرآن تلاوت کوي او ده به لمونځونه کول او ده به پلانکي نه کار کو نو الله به وایي ګناونه زیات دي نو دی به الله ته وایي چې الله زه هغه وخته پورې جنت ته نه ځمه څو پورې دی ما سره نه یې تللی الله به ورته وایي لاړ شه د جهنم په ماس کې چې په کوم ځای کې تا ته معلوم وي راوی باسه دا جهنم ستا دپاره چې کوم دی نو دا ګل ګلزار شو دې کې به ته سوځې نه نو دا سړی به لاړ شي او هغه سړی چې د دې دواړو په آپس کې تعلقات او دا سړی نیک دی او هغه چې کوم دی هم نیک لیکن ګناونه زیات دي نو دی به لاړ شي او هغه سړی به چې کوم دی جهنم نه راوباسي او ځان سره به جنت ته بوځي نو معلومه دا شوه چې کوم سړي نیک سړي سره محبت وساته او نیکانو خلکو سره دوستی او تعلق وساته نو قیامت پر ورځ باندې به دا د هغه دپاره فایدهمند ځکه نبی علیہ السلام فرمایي المرء مع من احب سړی چې چا سره محبت ساتي نو د قیامت پر ورځ باندې به هغه سره راپاسي نو د دې تفسیر په آیات په تفسیر کې چې کوم دی نو مفتی شفیع رحمه الله تفسیر معرف القرآن کې آخر کې لیکلي دي چې د دین استادان دغه شانتي صحیح نیک پیران او دغه شانتي چې کوم دی بزرگان او د دیندار خلک متقیان پرهیزګار خلک چې کوم دی د ټول سره مینه او محبت چې کوم دی ساتل د هر مسلمان نه پکار او د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره مینه او محبت حدیث مبارک کې نبی اسلام فرمایي من احب لله وابغض لله چا مینه او محبت چې کوم دی د الله رضا لپاره لو ساتو وابغض لله او چا سره بغض او حسد د الله تبارک وتعالى رضا لپاره لو ساتو واعطى لله ومنع لله چاله څه شی ورته د الله رضا لپاره لای ورته چاله څه شی ورنکو د الله رضا لپاره لای ورنکو فقد استكمل الايمان د دې سړي ایمان چې کوم دا کامل شو نو په دې کې حدیث کې نبی اسلام فرمایي چا محبت د الله رضا لپاره لو ساتو چا دشمنی الله رضا لپاره لو ساتو نو د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره محبت دار چې ته یو سړي سره په دې وجه باندې محبت ساتي چې هغه سړی چې کوم دا دیندار دی هغه متقی دی پرهیزګار دی د الله د دین تابعدار دی ته یې نه په خپل سترګو باندې چې د پنځه وخته مونځ پابندۍ سره کوي د مسلمانانو خیرخوا دی د قرآن تلاوت کوي چا سره شرارت نه کوي چا ته تکلیف نقصان نه رسوي ښه سړی دی نیک سړی دی نو ته چې کوم دی په دغه وجه باندې هغه سړي سره مینه محبت ساتي نو دا د الله رضا لپاره محبت دی یا چې کوم دی یو تبلیغي دی یا دغه شانته یو عالم دی یا دغه شانته یو مفتی دی نو ته دغه سوچ کوي چې دا د رب زړه کې د الله قرآن پروت دی دا چې کوم دی د الله تبارک وتعالى علم ورکړ دی د الله په لاره کې ګرځي خلک الله دین طرف ته راغواړي دا دیندار سړی دی نو په دې وجه باندې ته محبت ساتي نو دا محبت چې کوم دی د الله رضا لپاره محبت او غلطو خلکو سره محبت نه ساتل نو د هغې مقصد سره د هغې مقصد دا دی چې کوم خلک غلط دی په غلطه لاره باندې روان دی ګمراه خلک دی د الله نافرمانه دی منافقان دي شرارتیان خلک دی نو هغه خلکو سره د محبت نه ساتلو مقصد دا نه دی چې د هغو سره تعلقات ختم کړه تعلقات سره ساته لیکن مینه او محبت چې څنګه یو دوست سره سړی ساتي په دنیا کې دوه قسمه تعلقات دي یو تعلق دار چې یو سړی سره ستا تعلق دی هغه سره دعا سلام دی هغه سره د ښه تعلق دی په دغه کور ته ځې راځي هغه ستا کور ته ځې راځي په ښه او بدو کې چې کوم دی د یو بل په کار راځه یو بل سره چې کوم دی په کار کې مشوره کوئ یو بل سره چې کوم دی کښېنئ ګپ شپ لګوئ نو یو تعلق دار دی نو دې ته چې کوم دی دوستانه تعلق ویل کېږي یو تعلق هغه دی چې هغه سړي سره صرف ستا دعا سلام دی هغه سره ستا تعلق دی خو د هغه تعلق چې کوم دی صرف دعا سلام پورې دی لاره کې تا ته میلاو شو سره دعا سلام کوي دغه شانته په هغه غم راغی تلاش شي هغه چې کوم دی په هغې کې تسلي ورکړي جنازه کې د هغه شرکت کوي دعوت یې دلرا که دغه په دعوت کې شرکت کوي نو دوم چې کوم دی تعلق دی نو چې کوم سړی د الله تبارک وتعالى د دین نه باغی دی سرکشه دی نافرمانه دی او دغه شانتي منافق او شرارتي سړی دی نو هغه سره دغه شانتي تعلق ساتي صرف دعا سلام سره کوه لاره باندې د مخې نه راغی سلام سره وکړه دعا سلام سره وکړه خیر خیریت تپوس وکړه دغه شانتي چې کوم دی غم پرې راغی نو په غم کې سره شرکت وکړه بیماری په کور کې راغله نو د هغې تپوس دپاره لاړ شه دعوت یې دلرا که په هغې کې شرکت وکړه
نو دا چې کوم دی دا سيزونه مه ختموه، دا اوسات برقرار ساته او باقي چې کوم دی نو هغه شانتي مینا محبت څنګه سړی یو دوست سره ساتي نو هغه شانتي تعلقات سره مه ساته. نو چې کوم سړی د الله تبارک وتعالى رضا لپاره دوستي وساتله نو دا سړی الله تبارک وتعالى فرمایي د دې د دوستي بدله د قیامت پر ورځ باندې فائدہ ورکړي. الاخلاء ټول دوستان یومئذ په دغه ورځ باندې بعضهم لبعض عدو ځنې به د ځنې دشمنان الا المتقین سوای د متقیانو خلقنا. یا عبادی ای زما بندگانو لا خوف علیکم اليوم نشتره پتا سمانه اس یرا پنن ورځ باندې ولا انتم تحزنون او نو پتا سمانه سغم الذين آمنوا آغا خلق چغه زمونږه بآیاتنا زمونږه په آیاتونو ایمان راوړي وکانو مسلمین او وی تابعدارا او فرمانبردارا. ادخلوا الجنه داخل شي جنت ته انتم تاسو وازواجکم او تاسو بیبیان تحبرون تاسو به عزت کړئ شي. دغه دوستای یو بل سره دوستی او تعلقات او مینا محبت نو دا ذکر شو قدر سره ساتل پکار دي نه نیک او متقیان او پرهیزګار او خلق سره. نو دغه دوستای په وجه باندې کې د شي تا یو نیک سره سره محبت او سات الله چې کوم دیتا کامیاب دي. یو غلط سره سات ورکول بالخصوص نن سبا زمانہ کې او خاص طور باندې خلک د خصوصا چې څومره د ځوانان دي د سیاسي چې څومره مشران او لیډران دي هغه کې څوک د یو سات ورکوي څوک د بل سات ورکوي تر دې پورې چې یو ځوی چې کوم دی نو هغه چې کوم دی د یو لیډر سات ورکوي پلار د بل سات ورکوي نو دا پلار او زوی په آپس کې د یو بل دشمنان شي. نو داسې مینا محبت یو بل سره نه دي ساتل پکار او داسې د یو بل سات نه دي ورکول پکار چې د خپل د ملک یو حکمران او د یو لیډر په وجه باندې خپل پلار سره تعلقات ختم دي. دا نن سبا چې کوم دی دغه چې کوم دی دا خبره ډیره زیاته چې داسې ځامن دي چې هغه د لیډرانو په وجه او د خپل د مشرانو حکمرانانو په وجه باندې خپل خپل څوم بیا تعلقات ختم دي چې زما پلار چې کوم دی د دې لیډر سات نه ورکوي او زه د دې سات ورکوم. نو داسې تعلقات او داسې دوستیان مه ساتئ. هغه سړی چې دغه حقیقت ته معلوم وي چې واقعي دا سړی نیک دی په خپلو سترګو باندې نه متقي او پرهیزګاره دی نو هغه خلکو سات ورکوه او د هغو سره مینه محبت ساته. باقي لیډرانو سره مینه محبت ساتل او د هغې په وجه باندې یو بل سره دشمنان جوړل دا انتهایي کمعقلتوب دی. د دې انسان نه بېوقوفه او کمعقله ډوبل رښتیا نه چې هغه دغه شانتې کار کوي چې د خپلو د لیډرانو په وجه باندې چې کوم دی نو د خپل د مشرانو سره تعلقات ختموي او خپلو چې کوم دی نو بلکې دې ځای پورې چې داسې هم دی په دې کې چې هغه یو بل ته د مور او پلار دغه شانتې د خویندو کنځلې هم پکې وکړي د دې لیډرانو په وجه باندې. نو په دې وجه باندې موږ ته څه میلاوېږي؟ نه په دنیا کې څه فایده موږ ته میلاوېږي او نه په آخرت کې سوای د نقصان نه. نو داسې تعلقات او داسې مینه محبت یو بل سره دي. داسې محبت چېرته د الله کتاب سره وساته د الله د پیغمبر تعلیماتو سره وساته نو هغه به دله فایده راځي. نو داسې تعلقات او داسې محبت ته بالکل شریعت د اجازت نه ورکوي. یو سړی ته په خپلو سترګو لیدلی نه دی خبر دی نه یو سړی نیک دی پرهیزګار دی دا پته به تعالی هغه لګي چې هغه سره په معاشره کې پاتې شي. نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې علي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه ته چاوي دا پلانټیا سره نه کړي هغه وی تاسو څه پاده ته اوسره پاتې شوی هغه وینا نو څو په اوسره وخت نه تر کړي نو پته لته نه لګي. نو چې یو سړی سره ته پاتې شي هغه په گاون کې هغه سره پاتې شي وخت تیر کې دوست به تا ته پته لګي دا هغه مسکي نه کوي د قران تلاوت کوي نه کوي دغه شانتي چې کوم ځای نور نه کارونه کوي نه کوي مسلمانانو سره څنګه پاتې کیږي چاله تکلیف ورکوي نه ورکوي داغه نور چې کوم ځای رویه څنګه ده نو چې تاسو سره ته پاتې شي وخت تیر کړو تا ته پته لګي. اوس موږ حکمرانان چې کوم ځای او سره خبرې نو چې هغه مسکي هم نه کوي د دې نو موږ نه خبر او بیا چې کوم ځای داغه په وجه باندې یو بل سره بغض او حسد ساتل یو بل سره جګړې کول یو بل ته کنځلې کول دا چې کوم دی نو دا جایز نه دی. نو دې د وجه نه چې کوم سړی ته په خپله وینې دا سړی نیک دی او پرهیزګاره دی هغه سړي سات ورکوه. ادخلوا الجنة انتم داخل شئ تاسو په جنت کې وازواجکم او تاسو بیبیانې تحبرون تاسو به عزت وکړئ شي. الله تبارک وتعالی مخکې د جنتیانو چې کوم دی د هغو انعامات ذکر کوي
چې دغه متقیان او پرهیزګار خلک څوک چې د الله په ذات ایمان راوړي او دغه شانتي د الله تابعداري وکړي او نیکانو خلکو سات ورکړي هغو ته به څه میلاوېږي د هغو انعامات الله مخې ته ذکر کوي. الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. امین. الحمدلله رب العالمین.